او تشعروا پرون تاسو ته ما ویلي کنه چې پرون هغه تلمیذات یې خبره او دلته اوس واقعه مستقل د وضو ابواب شروع شي. د دې بخاري او شارح د کرماني ورته دا غدا سوچ دی چې د امام ترمذي رحمت الله علیه په ابواب کې مناسبت یو بل سره نشته. هغه دې ته وایي او ګوره اصل د وجه مخکې کو او باب التسميه بسم الله یستو او بیا عند الوقاده چې ما کې د بسم الله د سره تعلق دی او رسو بیا بعد ما يقول عند الخلاء استنجاء رسو غسل د وجه مخکې دا یو څه تاسو له بیا رسو کنه بابونه برازي نو دا هغه دا سوچ دی چې امام بخاری رحمت الله علیه دا ابواب یو بل سره مناسبت نه لري په مابین کې هیڅ مناسبت نه لري او بعض شارحین لیکي چې نه قوي مناسبت دی یو بل سره مضبوط مناسبت لکه نو ګوره تاسو خیالو ما درته ویلو چې دا غسل د وجهې دا هغه د مخ د وینځلو مستقله مسله نه ده روانه ده دا صرف د مخ کې باب تکمله کوله چې اثبات دا پرون پورې چې څومره بابونه دي دا ټول ابواب دا د تمهیدي ابواب اوس وقوضو شروع نو دا اوس د مخ کې بسم الله وایي مولانا صاحب دې کې اختلاف معامل او تاسو یاد په ترمذي کې لږ بدل تکي اختلافات بیا د تمام تاسو نه معقول تاسو یاد نور بس او تفصيلات التمويل امام شافعي رحمة الله عليه اسحاق او زمون ابن الحمام وصحابه اغيوي بسم الله فاول د وضو کې فرض امام شافعي رحمة الله عليه اسحاق او زمون ابن الحمام د دې قائل چې بسم الله فاول د وضو کې فرض او جماهیر کې څومره دي بلکہ شافعی اور قول جماہیر و طرف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک و امام احمد بن حنبل هم بسم الله فاول مستحب و طوائل اور فرض واجب و تم حدیث کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی روڑ ترمذی کے تعلق خیال باقی امام ترمذی بخبر کلام کرے کم روایت کے امام ترمذی ترمذی کې راوړل نو امام ترمذی رحمت الله علیه خپل باقي کلام کړی دی او امام ترمذی ویلي چې دا حدیث ضعیف دی. باب التسمية عند الوضوء التسوي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دا حدیث راوړل او خپل امام ترمذی یعنی کمراوی دی هغه ضعیف ګرځولې دی هغه امام ترمذی په مضبوط کلام کړی تاسو سماوی دی هغه کې کمراوی دی ابو سفال المری دا کمزور راوی دی ابو سفال المری ابن وائل ما تاسو ته ویلو چې امام بخاری په حدیثه نظر دا ابو سفال المری په او امام ترمذی خپل دلته کې طالبان کلام کړي امام ترمذی قال موسى قال احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد لو امام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف وهذا حديث ضعيف فانا فرض واجب نه معلومي صرف استحباب به معلوم شي او یو بل جواب مخلوق تاسو یادي ما انت کې د وضونا دلاله فرض نه د کمال دی دلا صلاه الرجال المسجد الا في المسجد لا فرض نه د کمال دا مې بل جواب درته کړو بل ما تاسو دلیل کو تاسو یادي ما د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده من تطهر وتي محشدي کړي من تطهر من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجسده طول وجود جميع بدنه تبارك محشدي
من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لأعضاء وجوده. هذه خبره كان طهورا لأعضاء وجوده. دغه معلومیږي چې مولانا صاحب دا بسم الله واجب نه ده، فرض نه ده او استحباب شته. بهر کې هغه روایت په شرط امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ برابر نه راوړل. دا په شرط کې روایت برابر نه وي. دې بل ځای نه استدلال وکړي، بل ځای نه معلومه باب التسمیه على كل حال، بسم الله په هر حال باندې یو حال دار چې دا او استنجا لري مخکې وایا، بل حال دار چې وضو کې نو مخکې وایا. على كل حال چې وضو راغی استنجا والا. وعند الوقائع وقای او پنځه جما چې کوم کې جما کې نو بسم الله وایا. اوس په دې باندې یو باندې علماء سوال کوي چې تاسو وقای د جما د ضرورت ده، خو د کتاب النکاح بابونه نه دي. باید چې دا خو بیا د کتاب النکاح کې دا باب راوړي. دا وقای جما نه مخکې بسم الله وایي د نکاح سره تعلق لري. باب النکاح جواب دا دی چې دې استدلال هغه حدیث ته چې کوم د جما نه مخکې بسم الله ده هغه نه استدلال کوي. نو ځکه تصریح عند الوقاع وکړه، چونکې دلیل هغه نه نسی، نو ځکه عند الوقاع او څنګه استدلال نسی چې د جما نه مخکې بسم الله نبی علیہ السلام ویل ده. نو چې د جما نه مخکې بسم الله وې نو دا او د مخکې په طریقې ولا وایا، په طریقه دلالت نه سره د استدلال کوي. نو که سوال کوي چې وقاع او د نکاح سره تعلق لري، باید دا باب حل دراوړي. ما ته جواب وکړ چونکې استدلال دي نسی د جما نه مخکې د بسم الله. نو په هغه بنیاد باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د وقاع لفظ راوړو، هغه نه استدلال کوي. علي بن عبد الله چې امام مدینی دی قال حدثنا جرير بن باربار عن منصور بن معتمر عن سالم بن ابي الجعد عن قريب مولاد ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم يقطع باذا طعم له لرزق الاهل ساعه قال بسم الله دوي اللهم يا الله جنب الشيطان وانقطع الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، والله لري که شیطان د هغه ولد نه چې تیرا کې رزق لفظ کې غدا باندې تحقق ده چې تاسو له ذکر او تیرا کې چې غدا باندې تحقق او یا رزقتنا في اللوح المحفوظ چې تاسو لوح محفوظ کې کوم لیکل لري فقضيه یا ان قضيه ففصلوا بينهما ولد فخارج کې لم يضره شیطان بہت ضرر نه رسوي. لم يضره متعدد معنی کې علماء یو خدا چې شیطان ضرر ده چې بعضې بیماری د مس شیطان نه پیدا کېږي، چې کوم وخت ماشوم پیدا کېږي د شیطان یو ټولګور دی. نو بعضې بیماری د شیطان د مس نه پیدا کېږي، دا هغه بیمارونو به محفوظ شي. یا لم یضره ده چې شیطان به اخوان کې ګمراه به نه کړي، مرتد به نه کړي. او یا لم یضره څه معنا چې شیطان به په کبایرو کې مبتلا نه کړي. درا خدا دې ولې چې تغایر دي صادريږي نو هغه په نیکو په حسنات باندې ختميږي، د حسنات دې نه دي. نو لم یضره سمانی نه وکړي، یو دا چې لم یضره هغه بیماری چې د مخ شیطان نه پیدا کیږي. لم یضره اخوا او ابطال او مرتد نه، یا لم یضره په قواعد کې به مبتلا نه کی، او په تغایر دي صادريږي دا غي سبب یوانه شیطان نه نفس پښتا، او کله شیطان نه شي هغه په حسنات ختميږي. مولانا صاحب اوس دا حدیث شو، د دې حدیث نه یو څو ضروري مسلې معلومیږي هم درته وایم. او دې کې چې کوم اصطلاح علماء دې هم درته کوم غلام الله شاه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په استدلال دی و دا عند الوقاع د جما په وخت بسم الله علیه نبی علیہ السلام ترغیب ورکړي، او په خپل انداز روایت ده چې د جما په وخت د جما کې او د دې بسم الله نه پس په حدث اکبر کې مبتلا کېږي، نو دې وخت بسم الله وایا. نو که د استنجا نه مخکې استنجا وایا هم بسم الله وایا، چې په حدث اصغر کې مبتلا کېږي نو په طریقې ولا وایا. ٹھیک شو خبر؟ په حدث اکبر کې ته مبتلا کېږي دا غي نه مخکې بسم الله وي، نو په حدث اصغر کې مبتلا کېږي په طریقې ولا وایا. او چاره دا من په قیاس کوا چې کوم وخت حدث اکبر کې مبتلا کېږي ته بسم الله وي، نو په ازاله د حدث اصغر راوړي باقي طرف ته ځي، نو په طریقې ولا بسم الله وایا. اب التسمیه على كل حال استنجانا محكم او اشاره دارنا محكم وطريقه دلالة النص خبر معلوم شو
ته ویلې چې مون صریح نص موجود او کنه هغه ولې رانه لکه امام ترمذی کې با چې لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه دا جواب راځو یا حدیث په شرط امام بخاری برابر نو غیرونو دین استدلال خلاص کړو اوس راشه مولانا سے دغه ورکو کې استدلال دی دا بسم الله بکم وخت کې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي وې دا با د کشف عورت نه پسم ویل شي ذکر د عورت مکشوف شي او میوای ولی ځکه دې کې لفظ اذا اطاع اهله راغی بل ځکه اذا جامع اهله جماع او بل ځکه اذا انزل لفظ دې کوم وخت د انزال راځي ورته سره د روایت درې ځله شو دې کې اطاع اهله بلکې د جماع ذکر او بلکې د انزال ذکر دی امام مالک علیه استدلال او کته دا خود آداب نه بعید ده دا خود آداب نه بعید ده امام مالک یو جیبه خبره کوي دا ادب دی یعنی ادب څه ته وایي ما هو القول والفعل المحمود شرعا القول والفعل المحمود شرعا چې کوم قول او کوم فعل شرعا محمود هغه ادب وایي چې شارع دا دی د ترغیب درکې او په خپل ویلي دا محمود شو ادب شو شارع په خپل ویلي چې شارع او کار په خپل ویلي دی چې مضمون دی محمود دی محمود چې کوم شی هغه محمود وي قول دی فعل شرعا وتغه د آداب نشو مولانا سے مونږ وایو چې نه د کشف ائمه ثلاثه وي د کشف عورت نماز کې وي او کته وی حدیث کې راغلی دې جواب دا کوم چې دا متضمن دی معنا د اراده لرا اذا احدكم اذا اراد احدكم ان ياتي اهله دا څنګه چې کوم کې د جماع لفظ دی او متضمن دی معنا د اراده لرا او چې کوم کې د انزال لفظ دی هغه متضمن دی معنا د اراده لرا دا ټول متضمن دی معنا د اراده لرا وانا تاسو ته مال اذا استعمالات ویلي بار بار اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم انت متضمن معنا د اراده لرا اذا اردتم قيام الصلاه ذكرا كذا متضمن معنا د اراده لرا قرینه څه ولی متضمن دی معنا د اراده لرا مولانا سے تاسو خیال لري په دې ملي تاسو ویلي د حضرت مهاجر ابن قرفض رضی الله عنه روایت دی یو هغه په نبی علیہ السلام باندې سلام واچو وفي الباب عن المهاجر ابن قرفض وفي الباب عن المهاجر ابن قرفض نو انت كسجلكم يا سلام واچو ولم يرد عليه فلما توضأ ورد عليه فلما توضأ ورد عليه نو چې کوم وخت یو انسان په داس حالت کې سلام جواب نه کوي فلما توضأ او تسلم ورد عليه السلام وقال سوي اني لا اذكر الله الا على طهر اني لا اذكر الله الا على طهر اني لا اذكر الله الا على طهر نو چې نبی اسلام په دغه حالت کې جواب سلام نه کوي او د بخاری روایت راځي چې بل صحابي سلام واچو جواب یې ونکړ نو قام الى جدار نو تیمم یې وو په دیوان باندې نو ثم رد عليه نو چې رسول الله مبارک دا عادت دی چې د بیودته په حالت کې هغه جواب د سلام نه کوي سلام د الله نه هغه لو یا وضو کوي یا ول تیمم وي کشف عورت په حالت کې بسنګ کوي زما په خبره کې شي مکشوف العورت حالت کې بسنګ نبی علیہ السلام دغه کې بسم الله لفظ وایي دا شي نه اول امام ترمذی چې کوم روایت راوړل دي هم په دغه باب کې التداوي یو سړي په نبی علیہ السلام سلام واچو او هو یقول عليه یو سړي په نبی باندې سلام واچو او هو یقول فلم يرد عليه رضی الله عنه ابو زمان سلام مکمل على ما تسمعوا ما هو لپاره ترتلې یو پکې دغه چې کوم کاری فقایت او قول کې مصروف سلام باندې د جواب کې درکول نو چې سړی په قول او فقایت کې مصروف ته جواب ته سلام نشي ورکولې نو بسم الله واللهم جنب لازم دعاګانې وسیله وکړي نو موږ سره دا قرینه موجوده شو کما قرینه هغه د مهاجر ابن قرفض روایت یا د قول په وخت کې په نبی رسول الله سلام چول دي جواب نه دی ورکړي دا د خبرې قرائن دي چې مکشوف العورت طالبہ ذکر نه کوي الله نن بنا علي دا متضمن شو معنا د اراده لرا دایمو سلام او مطلق شو
صحیح شو نو ته مرامو چې دا شرعا محمود دی محمود عربي چې ما متضمن معنا د ارادي نه راغسته او تاسو خیال ماره یو بل مستم ویلی وا دا حضرت انس روایت كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك اذا دخل الخلاء وضع خاتمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ګوته مبارکه بارک او دیدا تو شمایلو کې راځي چې ګوته مبارکه ځان سره دنه نوري ځکه پاکوته به مهر نبوت محمد رسول الله په ذکر چې ګوته مبارکه ځان سره دنه نوري مولانا سے نو خلاق وخت کې نو دغه نسمه ګوره دیو بل مثلا تاسو ته وګورئ اخیرا شوی دا یو درو بیا را روانه ده ولګي دا سره ماعت کوا ادا او د سمات دې ته نوځي دا الفاظ وکړه وي وراشي کنه الفاظ بسم الله الفاظ وکړه وي چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث القرآن باندې کوم وایي دلته د مالک اختلاف یا دې دلته د مالک اختلاف تاسو ته ویلو چې زموږ پولیس به د دخول د خلانه مخکې وي او په صحرا کې کړي وي نو قبل کشف العورت وي امام مالک په صحرا کې هم سره مرګري دي او په بنیان کې هغه وی کې نه کته بیت الخلا د دنه شی بیا مویل شي موږ دې نه انکار کوو دواړو مسلو کې زموږ لمدهم مستدلات دي ها دا انس روایت دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وفي روايه نزع خاتمه وضع بار کې قول وفي روايه نزع خاتمه چې بیت الخلا ته خاتم نوري الى مكشوف العورت نه نو مكشوف العورت حرف بسم الله بسنګ وای لکه په خبره د مولا سي ده بسنګ شو خبره دا متضمن معنا د ارادي الاولي شو الله اکبر قرینه ده کنه د مهاجر ابن منقذ چې تیمم او د څو کارینه په جواب سلام ورکړي او د ترمذی روایت په قرینه چې د قول وخت جواب نه دی ورکړي او د انس روایت په قرینه شو چې بیت الخلا ته دبل نه کېده نو ګوت به کار کې او دا د جما وخت په سینه مکشوف الحارت په وخت کې د الفاظ وایي او ان لا اذكر الله الا على صبر اوس مولانا سے دا په دې کې اختلاف هم د ذکر کا اوس دې حدیث نه ډېر خبره معلومه یو دا چې د جما نه مخ کې دا الفاظ وایي دې فائدہ به سي چې خدای په پچې د پیغمبر مبارک په خپل وي د شیطان دا بیمارونه یا د ایغو ځان او یا سمې وي د کبایر نه به الله محفوظ ساتي دا یو فائدہ شوه دې اللهم جنبنا الشیطان دمه یو نقطه ملحوظه کا علماء لیکلي دلته یو ناشنا نقطه ده ادا چې کوم انسان د مانزه په وخت کې جماع کوي وقت مانزه ته جماع کوي نو وی دنه چې کوم بچي پیدا شي بعاق الوالدین کله دغه جماع نه وجنا کوم اولاد خدای پاک دلور کی بعاق الوالدین د جماع د بعض حالات ذهن کې ساتل پکار دي دا چې وخت کې جماع نه پکا چې کوم د مانزه وخت هغه وخت کې جماع نه کوي نو بسم الله الله په نوم شروع شو یو تاسو آداب معلوم شو او بل ځان سوال هم شو جنب شیطان دې تاکید ده چې شیطان نو ساته خو شیطان خپل نه شو مونږ او ساته نو نه کې دې مراد خدای مراد ولر فکر دا رسو تخصیص بعد التعمیم شو چې دا ولر لپاره بالخصوص معادی لو څه پسې شه وګوره دا خو شو اوس او د سماعت لري نو سبب ما تاسو ته ویل تاسو یې مې خلاف علی مقصورات غیا نه غیا الحشیش ولا او مالک منصورا موضوع قضاء حاجت یا دا څه اول ورته خلاف لقلوبه عن الناس خلق فکینی او تاسو ته ویل چې فضائل دینو کې عموما شارع کنایه الفاظ استعمال خلا ورته براز ورته غائب ورته كليب وتوي حش وتوي إن هذه الحشوش محتضرة تاکہ الفاظ استعمالی گی کم الفاظ صریحی پر عمل کے کنائی الفاظ استعمالی گی حیاء آدم کیلی کی شعبان عبدالعزیز ابن سویق قال سمیتو انسا دا حدیث کا ترمیلی میں دیر شوئے رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء دل طبیعہ من موضع مالک سے اختلاف سے بیا ہوا
په صحرا کې اختلاف نشته. ګورې ما درته ویل چې بعضې حضرات وي چې مالک وي چې مکشوف العورت یې ویلی شي، هغه جما کې وایي، دلته نه وایي. تاسو پوهېږئ په خبره؟ نو مکشوف العورت مولانا صاحب یو خبره بله مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په کنز متواري کې کړې، دا ښکلې خبره یې کړې. هغه وایي چې دا کوم لفظ یې مخکې کړه نقطه یې راشوه چې کوم کې راغلي چې تعلم له، نو هغه به متضمن څه معنا دی ارادې لره، او د بسم الله نه به قولي بسم الله والا، او چې کوم دی کې د جما او د انزال لفظ دی نو هغې کې به د بسم الله نه قلبي والا زړه کې بیا ووایه. پوهېږي په خبره؟ ښکلې خبره یې کړې ده، مزېداره خبره یې کړې ده چې کوم وخت کې جما له راځي اضافه او اراده دې وي نو بسم الله وایه. چې که یې رشوه نو بیا په هغه روایت چې جامع او انزله باندې عمل وکړو تلفظاً به نه وی، په څه طریقه به وی؟ استهزاء شوی. دا ښکلې جواب و. زه مخکې ده دلته د مالک او زمونږ اختلاف شو، یو ځل بیا د ترمذي کې مې ویلې دي امام عارف په صحرا کې ګورې اختلاف نشته. هغې نه بعضې خلک معلوموي چې مالک صاحب وایي چې نه مکشوف العورت یې بیا یې مه وایه، دلته نه وایي هغه دا ما په ترمذي کې تاسو ته ویلې وه دا خبره. امام مالک صاحب وایي چې په صحرا کې قبل کشف العورت بسم الله وایه، ټول ائمه اربعه متفق دي، او د په حضر کې چې کوم ابنیه دي په هغې کې د ائمو ثلاثو په لیست باندې مخکې وایه او بدن نه ورداخل شي بیا یې ویلی شي، که دننه یې شوي. او مالک وایي چې نه پروا نشته دننه یې وایه. مالک صاحب داسې وایي چې دننه یې ویلی شي بار یې وایه، او زمونږ په لیست دننه به نه وی بار به وی، او که دننه هیره شوه بیا به فضله کې بیا خصلت الخلا کې دننه به نه وی. بیا هم دغه دلیل دي كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وما دام متضمن کړی معنا د ارادې لره اذا اراد ان يدخل الخلاء، او د انس روایت سما دلیل وي. انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي روايه نزع خاتمه. چې ګوته مبارکه بار دي کېدی ګوته مبارکه بسم الله بدن نشي کوي، او دا متضمن معنا د ارادې لره خبر اخلاص شو. تابعو مطابق د جهه دغه اوس خبث دی بلکې خبائث دی. نو که خبث شي جمع د خبيثن ذکران الشیاطین دی مراد دی یا مراد الجن، او که خبائث شي نو اناس الشیاطین مراد الجن دی مراد دی. او مولانا سے قبل دی کې لفظ د خبث دی دې کې ما ویل. نو که خبث شي نو بیا هغه د خبث نه مخفف دی. یاد لرئ دا ولې ما ویلو مثال درکړو په یادېږي من يوم الجمعة، من يوم الجمعة فزمدين دي، او قد يسكن الميم الجمعة ويلك يا بقدر. قرآن حكيم يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقد يسكن الظالم قدر وي ذكر كذا خبص نو ده بي زما هغه ختم شوی ده نو خبص نه وي. او سو کوئی نه د خبص نه مراد مطلق نجاست دی. هغه خپل خبره خبث نه مراد مطلق نجاست دی، او د خبائث نه مراد ذوات هغه نفوس خبيثه شو. څنګه شو؟ اعوذ بك من الخبث مطلق نجاست هر شي کې، او الخبائث هغه نفوس خبائث هغه خبث عام او ذات وصف بل شي او دلته نفوس خبيثه مراد شو. مولانا صاحب د دې الفاظ د ویلو فائدہ څه ده؟ ما په دې کې د ویلو یو فائدہ دا چې ان هذه الحشوش محتضرة د شیاطین دا زیاده حضور د شیاطین او د مرادة الجن دی. او د سعد بن عباده خبره مې نه وکړې قتلنا سید الحضرت سعد بن عباده رمیناه بسهمین فلم نخطئ فؤادا. یو خدا شیطانانو او د مرادة الجن د حضور زیاده نو دا وایي چې د هغې نه بچ شي ضرر ورته ورسېد. نمبر دویم درته ویم حدیث کې راځي ان الشیطان یلعب بمقاعد بني آدم، ان الشیطان یلعب بمقاعد بني آدم. څه مطلب؟ سبا دس ماته بل بدر باندې دروخې دي شي کوټه د کولو پاتې شي، یا سبا دس ماته په صحرا کې او بل شیطان مو یې غره او ته ګورې غره نه نو چې دا دی وي نو دغه نه بچ شي. او درېمه خبره څه ده؟ دریم دا چې بعضې وخت شیطان سړي د وسوسه کوي. بالفرض چې غسلخانې ته نه وځي که نه نو شیطان دوی کې نه لګوتی نو دا شیطان ورته وسوسه کوي. نو بار طالبانو ډېر ډګولي هغه طالب بل د ټک ټک شروع کړي
انا کارو ځکه او خصوصا دا په حرمینو کې ته غسلخانو کې ډېر پیښې نو شیطان وسوسه درته چې ورګه پاک نشوي په ځان وبور واچو ورګه څورو کا پاک نشو په ځان باندې وبور واچو ورګه مړه سم راغلی چې بیو بیا د لوګ اسمات راشي په یو ځل کې تخلاص کا نو دا شیطان د وسوسه چې نو چې دا ویلا وسوسه نه پاتې نو سو خبرې په درې خان کمه شوا یو دا چې د ضرر نه مبچي دې مسوي یا لعاب بمقاعد بني آدم او درې مسوي د شیطان وسوسې دي هغه نه محفوظ شي دا الفاظ تابعه وردا متضمن معنا د اراده الاولي د اصبراتي مثلا مستدل بقي بالتا تابعه مطابق للشا آدم ابن عرعره عن شعبه استاذ کے مشارکت راغی مطابقت تام شو وقال غندر عن شعبه بالمطابق وردا آدم يو ابن عرعره او بالغندر عن شعبه هذا لفظ الشارع اذا دخل وقال موسى عن حماد اذا دخل وهو قال اذا دخل شو لك مخكراره بیا مالك مستدل شو اذا دخل مالك مستدل شو وقال سعيد بن زيد عن عبد العزيز هذا شعبه مطابق لا مطابق شعبه اغيك اذا اراد ان يدخل ذا خبر الاخلاص كم ذلك لفظ اذا اراد ان يدخل راغي ما غنور من فريوان محمول هذا اذا طريق استعمالات دي ودينا معلومه شو كذا الفاظ دا مخکنا ویل دا مستحب دي دا بیت الخلاء مخکرت لونا لو سر پسیشتا ورستمر خیال د امام بخاری کرمانی وی ترتیب دي ترتیب نو ستاوه اول د تمخي بسم الله وای سنجان مخکي چار دا نه خدای دی او خبره دې هم کې واچو دی په بعد وخت یو باب دی یو غرض ولې درو ورستو کې د هغه باب دی راشي نو بیا کومګری تکرار نه کوي په بابونو کې بیا درو تکرار بیا دوباره په بابونو کې نه کوي نو بیا نه وروړي نو ګور د باب التسمیه على كل حال خو اذا استنجار مخکې بسم الله ذکر وکړو نو چاردان نه مخکې وځو نو چون کې هغه چاردان ولا مدل دي معلومه شو دوباره بیا نه وروړي دا د قانون دی کوم باب کې استراحي وروړي استراحي یو ځای کې نو چې وروسته دا باب په ځای راشي چې مخکې خو ذکر کې استراحي دوباره بیا نه وروړي دلته کې امام بخاری ته وایي څونه ترتیب خشتنی ولې دي استنجار مخکې بسم الله وایا دین دام على كل حال کی تعمیم کو چاردان نماز کې ویل یا سوي او دسماتی لذي خلا ور بسم الله نه پس بیا او دسماتی لذي نو سبب او دریم نمبر کله او دسماتی لذي نو ګوره وبدان سره کېدا ولې کله تر او دسماتی نه فارشي به استنجاب الموت باب وضع الماء عند الخلا ورانا دین استعمال لوګونه معلومه استنجاب الماء باب دا نه دی او روان دي باب استنجاب الماء خروج روان دي استنجاب الماء اخذ استنجاب الحجر نفسه تحترم آداب اذا انت مخيو بكيدا آداب ترتخي اذا انت مخيو بكيدا دور فسيشا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا راشد بن خالد قال حدثنا وقال عن عبد الله بن ابي سلعه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل غلاء وقابله مطوع قال من رمى هذا فأبدل فقال اللهم فانزله بالدين دعراته سوي حديث بكروات تقريبا كثير ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا ما وتكيف قدري وبدا ودس وضوءا فقد قيل وصل وبدا ودس قال من كروته النبي من وضع هذا شيخي فأخبر ولا خبر وصلي شو ابن عباس قدري فقال سيو فرمائے اللهم فقهه في الدين الله دين کی ولا کوئی راوړ کې تاسو پوښتنه اوس مولانا ته دین ته معلومه شو تعالی دخلا راځي په ونه کې دا د تقریر د نبی رسول الله نو معلومه شو توبه ابن عباس قولي رسول الله مبارک په خوشاله شو زه او معلومی کې دا یو د سماعت لدی مخکې دا سره وکړه دغه مناسبت ده باش اوس مولانا ته دین ته معلومه شو باستجاب المعنى رسول صرف آداب خیدتا چې دا د سماعت لدی ورته وګم نه مخکې وکړه او شاګرد تم پکار دي چې استاد توبه کوي ورته نه خبره معلومه شي یو دا چې شاګرد استاد تا او به دا معلومه شي او دیم یو مسله معلومه ده چې شاګرد خدمت کوي استاد دعا ورته ایسو نه خپل دعا ورته وکړه یا اللهم فقهه فی الدین مولانا صاحب یو نو تبلا و ناشنا دا ورته وکړه فقهه فی الدین د دنیا دا ته دنیا بسي او باندې شي
د دین دا وایم تاسو ولې دین دعا کوي ځکه چې د پیغمبر مبارک چارو ساتل اجل دین ساتل د ما پیغمبر دا دعا وایم تاسو دین یو بل مسله معلومیږي حضرت ادا دا یو معارض دی لکه تفصیل د تاسو څخه په پوښ ادا چې په ترمذی د روایت د مهاجر ابن قلب استعمال راځي دا دوه روایت دي یو د اقتدار راځي چې نبی اسلام او د سوپر رضی الله عنه کړی وې دي په خبره او بل ځای کې سره راځي بل ځای کې دا راځي چې تیمم ورته سلام کړی او هغه کې حدیث داسې دی چې ان لا اذكر الله الا على الظهر اغه خدا ته صراحتا معلومیږي چې نبی علیہ السلام په حالت دا حدث اصغر کې جواز سلام نه کوي حدث اصغر کې نه دی کړی تیمم ولی اول دین خو معلومی له دعا او اللهم وفقني اللهم دا خدای الله نو میوال تل جرو وت الله نو میوال یا وشوا او ډیر زیات دلایل ما سره واجب نه دي بل دې معلومیږي چې د اسماء نه بره وته وي غفرانك راځي بل دې څه وي اللهم څنګه الحمد لله الذي اذهب عني الحزن وعافاني او بل دې معلومیږي ته دنیا نصوص دي مولانا سے چې کله بخاری کې براشي چې نبی علیہ السلام مبارک شپې په پاسه ده یا مصاحب اثر النوم داسې وي ثم يقول بسوي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دنیا روایت دي ما سره چې په حالت د حدث اصغر کې نبی علیہ السلام ذکر کړی او په دې د علماء اجماع د مولانا سے اجماع د علماء په دې خبره چې حالت د حدث اصغر کې ذکرم کول شي او تلاوت د قران کول شي یو په حالت د جنابت کې بیان کړي او بل روایت د عائشہ صدیقہ ده کان رسول یذکر الله فی کل احیان او بل روایت د علی ده حضرت علی رضی الله عنه د سمات کو او جو د سیګمات کې نو تلاوت د قران شروع شاګرد په اعتراض وکړ په دې وخت تلاوت د قران څنګه کې او تاسو وایي وکانه النبي صلی الله علیه وسلم لا يحجزه من القران شيء الا الجنابه دې سره څوک دا مهاجر ابن قنفذ روایت او دا قبل صحابي روایت چې نبی علیہ السلام رد سلام علیکم چې ودسه او کې یې مو هغه نه معلومیږي چې حدث اصغر په وخت کې رسول الله مبارک د جواب سلام جواب کړی او دغه د دنیا روایت شومه اللهم فق سلام اللهم فق تاسو په یوه په خبره او بل نه تاسو الحمد لله الذي اذهب احدا غفرانك يذكر الله على كل احيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القران شيء الا الجنابه يا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الدنيا دي سبق يا لا کوم کې غسل خاني لورزي په دې وخت کې قدس کې نه ده اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اي رسول بعض علماء کې منسوخ اني لا اذكر الله الا طهر سجدي منسوخ یو جواب پیدا کې منسوخ دا نقصان په ترمذی کې نه دی ښا دلته راځي دا منسوخ یو دیم بعض علماء وایي یا عظیمت ته دا رخصت کله عظیمت عمل کړی دی کله پر رخصت او بل ځای وي هغه یو واقع جزئیه ده او دا هم سره قواعد کلیه دي کان یذکر الله علی کل احیان یا لا يحجزه من القران شيء ليس الا الجنابه دا قواعد کلیه دي ما سره نو هغه واقع جزئیه د مقابله نشي کولای او جواب شو درې یا هغه منسوخ دی په وخت کې خو بنوي باور نقص یا خو منسوخ دي او دې جواب یې څو کړتا چې هغه عظمت تلا رخصت دې جواب یې څو کو درې ملاو کو چې هغه یو واقع جزئیه د کلیات مقابله نشي کولای خلاص نو ویل شي ښا اس خبره پکې نشتا بعض علماء عائشہ راغی نبل جواب هم کوي چې رسول الله علی کل احیانه ذکر قلبی مراد ده الى غیر ذلك یا احیان د طهارت مراد ما ترمذی کې ویلو ذکر قلبی یا احیان د طهارت فی کل احیان احیان د طهارت مراد ده هغه جواب یا اذکار متوارده مراد دي او دل تذکر نکوما دل تذکر لسانی دا ذکر اذکار لسانی دا درې جواب ضروری شو ها دا سره نوٹ کوا اللهم استاد لپاره شاګرد ته دعا وکي او د دې دعا ولو کی استاد شاګرد او استاد خدمت کوي
دا ټولې خبرې دې معلومې شوې. چا به ورپسې شو څه ګوره آداب د استنجا عجیبه ترتیب وي نشته دا ترتیب دی که نه وبه به کېدې اوس به اوس استنجا ته ننوځې نو مخ به دې کم کړو شا به دې کم کړئ لا تستقبل القبلة یا لا تستقبل القبلة قبلې ته مه مخ کوه په غایطو یا په بول الا عند البناء مګر ابادۍ کې دننه کولی شي جدار او نحوه که دیوال دی او که بل شی دی مولانا صاحب دې کې ما اختلاف ویلی خو ستاسو یاري څو به مذهبونه ویلي اته دي کنه ما اته ویلو که څلور ویلو څلور به درته وویل ګوره ها لږ ما ته متوجه شه بیا یو دی د جواز مطلقا شیخ بیت الله ته قبلې ته مخ کول او شا کول مطلقا جایز دا د داودي ظاهري مذهب دی ٹھیک شو دویم روایت د منع مطلقا دی مطلقا څه چې که صحرا کې وي که بنیان کې وي که استقبال وي که استدبار وي منع مطلقا دا زموږ مذهب دی وروي عن احمد احمد یو قول هم سره دی دریم څه دی دریم د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه مسلک دی ولې د احمد یو قول هم سره دی او هغه سره دی هغې څه وایي په جواز د استقبال او د استدبار د دواړو په بنیان کې او منع په صحرا کې او څلورم مسلک امام ترمذي نقل کړی او استاد زیادي هغه څه ویلي هغه منع د استقبال ممنوع دي مطلقا هر ځای کې وي او جواز د استدبار هر ځای کې وي نو څو مذهب شو د ما تا وره څلور مذهب شو کم تاسو یو جواز مطلقا استقبال وی کې استدبار وی کې صحرا وی کې بنیان وی قبلتين ټول پکې راواله کې بیت المقدس او کې بیت الله دا قول د داوود ظاهري دی دیم قول څه دی منع مطلقا دا زموږ مذهب دی مطلقا ولې یې نه کړه چې بنیان دې کې صحرا دې کې استقبال دې کې استدبار دې کې بیت الله دی او بیت الله بیت المقدس بیت الله دا زموږ مسلک شو وروي عن احمد دیم مسلک د شافعي او دا امام مالک علیه امام رحمه الله علیه هغه په بنیان کې جواز مطلقا استقبال کې استدبار او په صحرا کې منع ده مطلقا موږ سره ملګری شو او څلورم مسلک استقبال ممانعت مطلقا په بنیان کې صحرا وي او د استدبار جواز مطلقا په صحرا کې بنیان دا څلور مشهور دي هغه نو څلور د تاسو شپېلې کې بوانو نه ضرورت یې نشته اسی وره دا بل یو مسلک دی پکې چې منع د استقبال د مطلقا منع د استقبال دا مطلقا استقبال مطلقا ممنوع دی ارزه کې او جواز د استدبار دی خو په البنیان منع د استقبال منع د استقبال مطلقا جواز د استدبار مطلقا لیکن چې یو منع د استقبال مطلقا او جواز د استدبار دی په کوم ځای کې بنیان دا د امام ابو یوسف قول د امام صاحب نه نقل کړي امام ابو یوسف قول د امام صاحب نه نقل کړي او یو بل پکې دی هغه څه شی دی هغه دا چې منع د استقبال او د استدبار د دواړو قبلتين روایت پکې شته منع د استقبال او د استدبار د دواړو قبلتين دا د چا قول دی دا د ابو عوانه قول دی ابو عوانه یو محدث دا قول او یو دریم قول پکې بل دی دا د ابو عوانه نه ذکر وته دا د محمد ابن سیرین قول دی سموي چې منع د استقبال استدبار د دوړو قبلونه دا قول دی د محمد ابن سیرین نو په قول پکې دی هغه دا دی چې دا استقبال او استدبار هم منع مختص اهل مدینه او پوری دي بل هر چا نه جایز دا د ابو عوانه قول دی دا مختص اهل مدینه او پوری دي دا ابو عوانه قول دی او یو بل پکې شته ادا چې دا استقبال استدبار ممنوع دي په کراهه تنزیهی دا به امام صاحب یو قول دی هغه څلور ولیات شي ازیاتی نه لیکل تر ضرورت دې تفاصیل ګذار کا او څه شو چې منع د استقبال مطلقاً په صحرا کې په بنیان کې او جواز د استدبار صرف په بنیان کې دیم قول څه وې درته چې
چې استقبال او استدبار د دواړو قبلو معنا دی. دا د محمد ابن سیرین قول دی. او دریم قول سره چې دا استقبال او استدبار ممنوع دي، خو چا لپاره ممنوع دي؟ اهل مدینه دا چا قول دی؟ معانا. او څلورم قول څه شی دی؟ چې دواړه مکروه تنزیهي دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه قول، او دا د مخکنی قول د ابو یوسف الامام رحمۃ اللہ علیه. یا دې خبره راته مذهب اوس مولانا چې په دې کې استدلالات مستدلات نو ټول په ترمذی کې دي. زموږ هغه روایات او تاسو یادي چې هغه د منع سره متعلق محرم او محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاية نظر. بل روایت ابن السبيل من تقلت جان الكعبة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. دا حدیث ابن السبيل دی. او ما ویلو چې قیاس هم زمونږ دپاره مؤید دی. دا د ګوره تفل باندې مونږ قیاس کوو. یا مې چې یو صحابي د جومات په قبلې والا دیوال لاړې کوتلی وې، نبي اسلام پرې رد وکړ، قوم چې ویده پسې مونځ مه کوئ. دا زمونږ ټول مستدلات دي او د دوی دلیل دلته اوس راروان دی. دا هم زمونږ دلیل دی. ښه د بترجمة الباب کې ښوده کوم ځای کې دی؟ وفيه قال حدثنا آدم قال حدثنا معيد قال حدثنا الزهري عن طارق يزيد الذي عن أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم بار بار کېږي آدم ابن ابي اياس او دا ابن ابي ذئب مولود محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب بار بار کېږي محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب قال عن الزهري عطاء ابن يزيد الليثي يوم عطاء ابن ابي رباح الى جداري ينقل في ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. هذا حديث في الترمذي کې ویلي قال لي فرمایت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا جراش استاسو فلا يستقبل القبلة. جراش دلته متضمن اراده لري چې ګرځولې چې استقبال بعد الاختيار دی. اذا اتى جراش استاسو الغائط غائط ما وی غائط اصل کې مکان منخفض دی او کوم کې او د اسماء ته سړي په خطر دی کې کوي ځکه چې غائط ذکر وکړو استقبال نه کیږي د قبلي ولا يولها ظهره شاده مثلا کوي. دا زموږ مستدل دی شرق او غرب او په دې سوال کړو چې لکه چې مشرق ته مخکې خدا دې مغرب ته شار دی بیت الله ته او که مغرب ته مخکې مخکې ورته راځي څه جواب نه کوي. دا خطاب چاته دی؟ اهل مدینه ورته دی. ځکه د هغوی قبله اهل مدینه په شمال د مکې کې ده نو قبله په جنوب کې شوه. نو هلته کې بس موږ به دلته څه وایو؟ جنبو او شملو. موږ به څه وایو؟ جنبو دخوا مخته داسې به دې شاشي یا شملو دخوا مخته دخوا به دې شاشي. دلته موږ شرق او غربو نشو ویلی. دا د اهل مدینه لپاره دا خو یوه خبره شوه. حدیث زما مستدل شو. دا زما مستدل شو. او که ته چې امام ترمذي کې په باب کې خو چې الا عند بلاد او جدال نحو دا ولې دا ترجمه الباب دا دې پکې استثناء کوي. دیو چې دې حدیث نه بنا جدار وغیرہ مستثنا دي و دلیل ضرورت کو روایت دا ابن عمر روان دي. حدیث زما مستدل ته پکې استثناء وکړه او دا استثناء بنا دا په حدیث ابن عمر ضرورت روان دي. زو په پسې شاه دې لري خبره معلومیږي مولانا سے یو آداب استاد د پکای شاګردان ته استنجا آداب وخایي. خبره نه ده البته کې قیل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يا سيدي او تدوي اجل جبلي اجل من په فخر کو دا په قبله عادت دي زموږ شریعت هم په دغه ممتاز دی. دا هم توخی نو مولانا چې ګورې روایت مون تر دې دی په کې خاص اگر سلمان روایت پکې نه نه نستقبل ټول کولی دی او دې کولی یو استاد شاګردان ته دې نجات مخای بل قبله تعظیم هم معلوم شو بل ممانعات شو د استقبال او د استدبار هم معلوم شو. خجی دو بابر مواشبته وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه كان يقول ان انس يقول اذا فعلت على حاجه فلا يستقبل الجبله ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتكيت رجلا على قام بيت لنا فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه مستقبلا بيت المقدس تحت عاجله وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم فقلت لا ادري والله قال بل يعني الذي يصلي ولا يكفي على الارض يصلي وهو لازم في الارض. جی جناب
روات تقول تير شويلي مخكذ عبد الله بن عمر ويكي إنه كان يقول سبب إن ناسا يقولون يولد ذاته إذا قعدت على حاجتك تتكين بحاجة أي على قضاء حاجتك وذاب قدر ذي ولا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس لتم محكوا هذا محمد بن سيرين قول لي بيت المقدس فكيري محمد بن سيرين خدا نرسل عليه أغر رواية استدلال شيء يكتب ذلك ذلك نهانا أن نستقبل القبلتين بغاية أو بول أن نستقبل القبلتين بغاية أو بول إيه مولانا سيداغي جواب دلتو ما كړی په دې کې کې خطا نه خبره نه ما دا خطاب اهل مدینه اوته دی ولې ځکه چې مقصود بیت المقدس نه دی مقصود بیت الله دی او چې الته کې بیت الله ته مخکې په مدینه منوره کې نو شاکم خورازي بیت المقدس ته او که بیت الله ته شاکه نو محکم خورازي بیت المقدس ته نو بیت المقدس ته مخکاو مشاکاو ولې که مخکې کې بیت الله ته شارازي شاده کړه بیت الله ته مخرازي نو آغا نهانا ان نستقبل القبلتين بغاية او بول اغين مراد بالذات تا قبلي دا بيت المقدس تا استقبال استدبار ندي دي وجنا اغين ممانعات راغي چه اغا وسيلة گرزي استقبال او استدبار دا بيت الله ويجي اغين خدق جواب وقال عبد الله بن عمر لقد استقيت بروقة يرى على ذهل بيت لنا طريق السادة قالوا نجديك بيت لنا او بلق على بيت حفصة مثلا عارض لفكم دخول فوق محلك بالفوق هذا ما دخول فوق ولا حسين الزمن كوتش فرأيت أمي النبي عليه السلام در على لبنتين فذوق جوفق بناسته فدي حالك مستقبلا بيت المقدس بيت المقدس معه لحاجته أو دي كنيسة وبالكشتا في مستقبل الكعبة على كثير من ذلك مستقبلا بيت المقدس مستقبل الكعبة بيت المقدس معه كعبة الشعوى وقال أو دي وسوي قال كده ميشات راجي عبد الله بن عمر تا دي شاګرد سوای دي شاګرد وکنا دا خو به محکوبنا او شاکوبنا ولعلك من الذين اغشان يصلون على اوراقهم فقال ده خذ فشان ځکه خدای چې منسکي نو مقعد ډیر نو چتای هغه د پاره خطر کنه ډیر مقعد نو چتای مو مقعد چتای مو بلا فقدان او ورکه یو بل جدا کو بدن جدا کوي قد لا تقي لا تقيته ده برورانين سريو زيبي نتدخل فشان كارك لعلك تقول لي خبر لعلك من الذين تقول هذه خلقنا يصلون على اوراقهم كيف تكون توبا لمنذنك فقلت ما ولاد نقويهم والله تو تتواضع لان ورد الحديث موجود لا ممانعه تواضع قال مالك الذين سوق مرادين الذي اراك يصلي بمسك ولايته عن الارض ازمکه نه دانو چتای یسجد سجده کوي د دې الارض یو معنی څه شو ته خو د خلق په شان خبره کې یعنی شریعت نه خبر څنګه خبره شریعت نه خبر پرې شاګرد دې راځو او بل جواب وکما هغه دالي چې موږ کې مشابه کوم کوي تندام نو چته تندام یو چت په مانده کې سجدي په وخت کې مقعد پر کوم درته مخامخ مقصد بیت الله ته دي نو مشابه جاته شي بیت المقدس چې موږ کې څنګه کې مقعد چته کنو چته چې مانته په وخت ته مقعد چته او مقعد مخامخ بیت الله بیت المقدس ته شو نو کله څنګه په وخت بیت المقدس ته چته شو تاسو جواب نه کمزور ښه مضبوط جواب یې دی شو خو په شان دین نه خبر لکه خدای په کور کې ناس دي ډېرو مسائل جزئیو د دین نه خبر متعارف نو دوت لا ادري ذکر چې تواضع او شیخ یعنی حدیث او طویل چې حدیث ما سره شته د پیغمبر علیه السلام مبارک ها حضرت دا دلیل شو د چا د پاره وایو د امام مالک د پاره او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ احمد یو قول کوي تر دې بل قول کې منکر دی بلکې راجح قول منکر دی رام دې کې واچو د احمد بن حنبل کوم مشهور قول دی ابن قدامه حنبلی په مغنی کې لیکلي منکر باندې کړی ها دې څه جواب ته یو ادا دلیل مولانا ته یو بل دلیل په بل دلیل مسوي دی دا جابر روایت په ترمذی کې دی ویلي ضعیف وفا جابر روایت باندې ما کلام کړو چې ضعیف او بل روایت ده حولوا بمقعدتي نحو القبلة حولوا بمقعدتي حول القبلة دا غینه مې یو جواب دا کړو چې ضعیف دی او بل څه هغه په هغه کې په دې چې دا بول ذکر نشته اې کې خدا ذکر نشته او خدا چې زما مستقبل ته مخامخ کې
مقعد نه مراد خو حاجت قضاء حاجت ذکر خو هغه کې نشته. نو د جابر روایت چې په ترمذی کې تیر وخت ضعیف وو معویل کې ضعیف دی او چې کوم حولوا بمقعدتي نحو القبلة لکه خو د غایب ذکر نشته د تاسو کې لکه د ما مخ قبله ته کې نو مطلب چې ال تعالی لکه دی واچوي دی او دا ابن عمر نه جواب ډېر جوابونه میکړي یو جواب مې دا کړی چې دا ابن عمر روایت مؤول دی ما ولا غیر مؤول ولې دی ما سویلو ابن عمر بره خطر دی امعان النظر نه دی ممکن دی چې نبی علیہ السلام محولو د کعبې نه خو د امعان النظر نه دی کړی او واقعي چې ستا یو استاد یا یو مشر سپینګیري او د سماعتي باندې نه دی تا ورته وکتل نو غور سره به ګورې که زر به مخه او سره خو څه شي او بیا رسول الله مبارک او د سماعتي یو ډېرې ورته ډېر ګورو چې حدونه دې معلوموي جهاد دې معلوموي چې زه ګورم چې کوم خامخا مخ دی دا امکان لري رسول الله مبارک منحرف او د امعان النظر نه دی کړی نه مبارک دې مې څه ویلو دې مې دا ویلو چې نبی علیہ السلام مبارک چې بیت مخنوق او ابن عمر او خطوه دې وکړ نظر اعتدال کړه نو قبله ته متوجه او درې مې څه ویلو حقیقت محمدي اعلی رسالت دا خصوصیت شو ولی مولانا صاحب دې خپل خبر تاسو ته ما کړې وکړه تاسو ته یادي ما وی پیغمبر په قاتل د شریعت څه کوي نو کې ابن عمر بل روح ته له مطلب نه څومره چې وایي ذات تستقبل القبلة ولا تستدبروا هم یو دې کې هم دې استثناء کړو او رسول الله مبارک ته اوس دا پته نشته چې ابن عمر ذلی دی مو خلق دې دې رسول څه مطلب چې کافر لا له دنیا شریعت دا خو حرام ودا خبرې اما وایي حرام نه مخول هغه مباح نو خبره ده مستحب او غیر مستحب نه ده خبره ده حرام او ده جواز او ده عدم جواز رسول الله مبارک تقدا پته هغه په خپل یو قول کې ول استثناء یو ځکه خو به کړو یو ځکه خو به ویلو چې بنا کې کول شي ابن عمر بل نه وی خطر مسله مترکم نه معلوم ده اوس رسول الله مبارک ته پته دي چې مسله امت ابن عمر رسول ده نه خبره ده خو نه دی ویل الله رسول الله ورما په داس ماتي ول دي امت ته رسول الله بل نشوي دا تعویل څه پکې درې تعویل نه دې معان نظر نه لیک یا چې دوه کته لغه فورا منحرف یا خصوصیت رسول الله مبارک او بل نشوي ما ولا قواعد کلیه لا يجوز واقع یو جزئیه واقع د قاعده کلیه مقابله نشي کولای هغه ترجیح ورکړو او درې مې سوې مولانا صاحب التولید ذات فعلی ا محرم دي دا نو پیش ور درې خبرې دي هغه ضابطه کلیه قولی ما ولا روایت ضابطه کلیه قولی محرم دا یو واقع جزئیه ده فعلی ده متباحت ده پکې نو ترجیح قول نه فعل ورکړو ترجیح محرم له مبیح ورکړو ترجیح قاعده کلیه ورکوم په یو واقع جزئیه او د ابن عمر یو اثر پکې شته ابن عمر انا خراهله فجلسا يقول اليها خدا خپل فعل دی هغه هغه خدای دینه فهم کړی کنه هغه دینه څه کړی فهم هغه فعل دی دا حدیث مرفوع مقابله کو نشي کوي مولانا صاحب د کوم کې استقبال د قبلتین دا غي جواب نه شاو یا دا خبره هغه جواب دی او چې دا خطاب مختص اهل مدینه او د خبره ډیره کمزور ده یا په ټول خصوص هغه پورې مختص ما مختص پاتې شو موږ دا غي په کې هغه پورې مختص زکاتونه دی مغي ورکې موږ به نه ورکو دا خو فکر چې مخاطبه غي ته کیږي خو سر مراد نور خلق تبعات یو نقطه به بلې یو خصاصیت جریات مې امام شافعي رحمت الله علیه دې هغه ولې دا خبره کوي چې په صحرا کې جایز دی ما په ورته کړو چې په خبره ده چې په صحرا په بنیان کې راپور کې آباده له اعتبار ورکه او چې په صحرا کې نو دې دوه آبادول او د جبال او د مدن له اعتبار ورکه او ما ویلو چې زموږ مذهب او فقه القرآن هم دی ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ها اوس مولانا صاحب شافعي صاحب سوي علت جدا هغه وایي دا احترام د مسولینو دی خبر بیا نه کېږي احترام د مسولینو صحرا کې وي چې قبله ته مخ کې راځي وسوک نو ماذا تمخل شام دا څه بدلته بسوک مسکین ما ته وګور نو خوشو خو کې فاسوک جنی ملک او کدا چې مخله جنی ملک به ما ته ګور نو خوشو خو
او په بنیان کې وی دا وینه ما ته متوجه شه دا داسې مخه او جنی ملک صدا خطوط کې نوسته نو ما بني لازم خبر جنی دی په ځای تاسو طرف کې او داسې ما لازم نه چې جنی دلته کې مخامخ دی او ما داسې مخ نه هغه ما ته مخ نه دی په مخ یا مالا نو پیږي که په دا کوټ کې جنی ولاړ بیا بس ما داسې مخسلې داسې او کما داسې مخسلې په ترسو باندې اول د جنی ملک ولاړ د طبيعت مخ نه ما مخسلې دلته جنی ملک دا خبره یا جنی یا ملک تاسو پوهیږئ په خبره حاصل د مسلې څه شو چې دلته کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذهب مضبوط دی ما تر قواعد کلیه دي محرم دي او قولی دي او دا روایت کې ته استثناء مکوا رسول الله مبارک نه کړی دا کوم نه کې یو قول کې خو چې نبی رسول الله کړی و 200% حدیث نړۍ خبره معلومه شي مولانا سره یو دا استقبال د رسول الله او د قبله دا ممنوع دی حضرت ابن عمر په کوټې په سر حاصل شي دا معلومه شو کوټ کې د استنجا کول د نبی کام کړی دا ضرورت کوي قرآن سے پدی میں اعتراض کرو تاسو یې ما سوي ما یو بل حدیث قرآنی چې نبی رسول الله وکړه او اسماء رسول ابعد من الملائکه یا دې دا غي جوابونه نه کړو یو مدا ویلو چې هغه محمول دی په سفر دا محمول دی په حضر دې څه ویلو هغه دا محمول دی په حاجت کې کله حاجت ضرورت دی هغه چې حاجت دی دا عذر یا حاجت دی یا باران دی یا شپه ده یا هغه محمول دی په اولا بهتر دی چې بار لاشه او دا محمول دی په بیان د جواب خلاص شو خبره انا لبلته دین بل معلومه شو چې په دوه وخت باندې بر پوښتنه دی بولس باندې لبلته پکې راځي پوښتنه دی بولس باندې حاجی او شاګرد د پکار دی چې دا استاد شاګرد د پکار دی چې د استاد احترام دی دا څه ورته دا ادریه ورته نو حدیث وسره وو جواب یې ولا ورنه زما خلاف شوا وفي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابي شهاب عن عمر عن عائشه رضي الله عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج اليه كتغضب من المنصب وهي ضعيف افجع وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وفي النساء فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت زوجته يريد دمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة مغيرة فناداها عمر ألا قد عرفنا فيها وحرصا على أن ينزل الحجاب مقبلة دفعي لو دسمات آداب بتخذ بارتا وحي قل چې کوم علاقه کې دا رواجي پاره چې په ګورو کې د استنجا خنایا ورته شي بارتا په دې زمانه کې چې د فتنې زمانه ده او بل خباجي رضی الله عنه په زمانه کې باندې ډیر دې زمانه کې علماء او خلک بارو د اسماتي نه دي نو اصلي مسله کې جواز تر اوس چې علماء منع کړي د عارض د وجې نه منع کوي چې عائشة صدیقه او چې ازواج د نبی رسول الله کو نه یخرجنا وتلب بالليل في الليل اذا تبرزنا لو د اسمات المناسع مناسع د قضاء حاجت دی خاصين بحر لرسل بالنا وهي سعيد لا يوم ميدان افيح فيحاء ولو ميدان فيحاء ولو واسعة وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ابن ساعة يأخذ لدي فردا بندي کا بندي دا چې په دې کورونو کې درنه دی کوي ولم يكن رسول الله يفعل فخرجت سودة بالنظام دا چې د نبی رسول الله من الليالي عشاء مسقطا ليله قديم مش بيته مؤخر کې دې قریب مسقطا ولا يأخذ الكبير وفي جنده فنادى عمر انا عرفنا يا سودة سودي ولي مو في جنده هذه ولي کو خیرتن چې جنگ جګړې جوړ شي چې جوړو چې دا فرض نه دی افاجي دا خیرتن على ان ينزل الحجاب حجاب نه مراد دا مطلب نه دی بند هغه حجاب مصطلح نه دی ورسته دی دا حجاب چې ملي کې چې باز ته موزه فانزل الله الحجاب الله حجاب نازل کا دې کې اختصار دی رب ورته وایي رب ورته وایي قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن اذا شريوالي سودر رضي الله تعالى عنها وقصوا بما بني عمر شريوالي ده وتوي قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكم
عائشة البراء دا بیا وروسته چې خبرې ډېرې اوږدې شوې دي نو دا حجاب وروسته بیا نازل دی دا هغې نه پسې ورته بیا امر وکړو چې اوس به بار لوګې ما ته ووایه دا خو رښتیا څه معنا ده حضرت عایشه صدیقې دا مقابل مريسیه کې تاسو ویلي دي چې د افق واقعه راغله یاد لرئ نو په هغې غزوه کې عایشه بار مطلقه به نشته نو ډېر وروسته بیا منع شوي ډېر وروسته د حضرت زینب د واده نه پس بیا دوی منع شوي دي دغې ورته پورته نه دي منع شوي دا په اندله دا وروستو خبره ده حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې چې ښځې بار ورکړي شي امام بخاري په باب کې او د انزل الله الحجاب نه دا نه معلومېږي چې حجاب نازل شو ګنې بار دي استاد خیالي مولانا صاحب نو د عایشې صدیقې په هغه روایت کې څه دي وذلك بعد ما نزل الحجاب شته دی هغه د افق واقع کې تفصیلا تیر شوی دی وذلك بعد ما نزل الحجاب او چې صفوان راغی ابن جلباب په مخ باندې واچو بعد ما نو د حجاب نه پس دا لیدلی او هغې کې دا واقع چې زه او ام مستح تلي قبل المناصر او د اسمات استعدو نو فعثرت ام مستح نو فقالت ضعف مستح یا دا نو دا انزل الله الحجاب نه دا ما معلومو چې منع شو انزل الله الحجاب دا چې راو د اسمات دی تاسو بالکل دې شي او پرده کې دی د خپلونو په ځان باندې اچوي ځکه امام بخاري ته معلومه او هغه د حجاب واقع رستو د دین دا خپل دې د معنا او چې په عمر واجب ټولې په جوړ کړي اوس علماء بیا رستو ممانعات کړي بلکې عائشې صدیقې خدای د جمعه د سونام په باندې پوری مزه بهر کې په معلومه شو چې خدای بار وتی شي دې زمانه کې ما خبره د اخلاق سره لو فرض ان شاء الله تبرز بالبيوت او ابعد في المذهب سره کوم دغو اختلافه هذه جواب التو هل تقصد مولانا شيخ وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياس عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال دخلت الله بين حفصه هل تزهر بيت النهاري لا بيت حفصه في ما وقها رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى حاجته مستكبرا بس الامام البخاري عجيب صح ديك ولا مناسبه سبب في او تشوف على ظهر بيت الفرائض تشوف منتظر الخير لازم معلومه شويه ذكر تقول كده دي مناسبه شو ما شباب ومن قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال مفسر روايات بان من تبرز على البلدين الامام بخاري غريب التوجه ترجمه الباب الموضوع يقولون ذلك كده شباب محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن حبان يسأله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ذهبت بروحا قال يوم على صاحبتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على اليدين مستقبل بيت المقدس بس درمیان والا دروازه میانځه که بند کړي دا وړو نورو طلبا تفضل راتلو کې تکلیف وي ها نه واړه نه نورو طلبا تفضل راتلو کې تکلیف وي جما صحیح وخت هم مورې او د سهار نون د پس جماعت څنګه ده هر ټیم پورې جواز شته او صحیح وخت کې دی دا علم په خپل نفس حضوري ځان ته ګوره اوس به درته وښیم او اکبر تماشه پسې نو بیا په څه کې شرمېدلې به ناست دی شرمېدلې به ناست کله به پورې خان خبره ته وایي واه واه څنګه مې ویلګه ما لا دې د توقع موضوع ده چې ولې نه مېلاړې دي نمازه اوقات پیژنه د میلمه اوقات پیژنه د دوی په خبره د کاروبار اوقات پیژنه نو بس باقي تاسو له هونه وین کان على التنور والخرز والكل
بعد استنجا چې سړی وضو کوي بسم الله ورته بیت الخلا کې وایي که نه کنه فقط دا ټول خبر کې به څه ده بس استنجا چې سړی اودس کوي بسم الله ورته بیت الخلا کې وایي په بیت الخلا کې دنه چې اودس کوي مولانا صاحب زموږ په دې بیت الخلا کې د چاردام دی هغه د غسل خانه جدای هغه کنه دا اوس خدای دا چې سړی د چاردام دی د بیت الخلا نه پاتې ماړو استراحت نه خبر خلاص شي او دویم دا چې زموږ دا بیت الخلاګانې دي نو په هغې باندې چې بنده ورواچي مکمل صفا لکه د کومې غوندې شي نو په هغې کې بیا د چاردام ځای وي او هغې کې ته بیا بسم الله وایې نو بیا ویلی شي دی وایي چې شاته نه په اوچو نسوارو ګزارې کوي نو شیخ صاحب ډېر ښه سړی ما به ورته وویل ته لږ خدای غوسه کوه خو هغه غوسه نه کوي نه ولې داسې کوي طالبان